د زوړ موبایل نه به نوی موبایل ته ډیټا څنګه وراړو؟ لکه ستاسو سره اوس زوړ موبایل دی، په هغې کې فیسبوک دی، ستاسو واټساپ پکې ستاسو دی، دغه شان ټیک ټاک اکاؤنٹ پکې دی، د بینک اکاؤنټونه دي، هر قسمه ستاسو اکاؤنټونه دي. او تاسو وایئ چې دا موږ نوی موبایل ته ورواړو، دا زموږ زوړ موبایل دی، دا زوړ شی دی او موږ ځان نه نوی موبایل اخلو، یا سیکنډ بل موبایل یا له سره بل موبایل تاسو وایئ چې دغې ته موږ ډیټا ورواړو. د هغې لپاره څه کارونه دي چې دا لازم دي چې هغه تاسو د مخکې نه کړي، نو تاسو دا زوړ موبایل نه چې دی نوي موبایل ته ډیټا وراړولی شئ. که هغه تاسو نه یې کړي نو بیا تاسو دغه ډیټا چې دا نشئ وراړولی. نو دا ویډیو ستاسو د ټول لپاره لازم ده چې تاسو پوره وګورئ چې سبا ورځې ته مشکله جوړ نه شي او ستاسو قیمتي ډیټا چې دا خرابه نه شي. د هغې لپاره اول نمبر دا کول پکار دي که ستاسو د فیسبوک اکاؤنٹ دی، که د ټیک ټاک اکاؤنٹ دی، که دغه شانتې د جیمیل اکاؤنٹ دی، نو د هغې آی ډي به تاسو ته هم یادي او پاسورډ به راته هم یادي. که آی ډي او پاسورډ راته نه یاد نو تاسو به داسې چل وکئ چې په دې کې به هغه آی ډي او پاسورډ چې دی دا ستاسو زوړ موبایل شو. مثلا په دې کې به آی ډي او پاسورډ چې دی دا به اول معلوم کړئ چې په دې کې تاسو ته معلوم وي. که په دې کې تاسو ته معلوم نه او تاسو نوي ته لاړئ هلته کې نو بیا خو ستاسو مکمل هر سره چې دی دا ختم شو. که واټساپ ستاسو سره نو په واټساپ خو ما تاسو ته طریقه ښودي چې په هغې کې به تاسو بیک اپ څنګه هلئ. لکه په هغې کې خو به تاسو په جیمیل کې بیک اپ والی او هغه جیمیل چې تاسو څنګه په نوي موبایل کې کولی کړو او نمبر یې ور واچول تک تاسو له هغه اپشن نه شي، هغه تاسو ډایرکټ کولی شئ. په هغې باندې زموږ ویډیو شته. خو د دې دپاره چې دی دا کم چې فیسبوک شو، جیمیل شو، ټیک ټاک شو یا نور داسې ستاسو اکاؤنټونه شو نو د هغې پاسورډ به معلوم کړئ او د هغې ایمیل چې دی دا به معلوم کړئ. که نه درځي نو داسې چل به وکړئ چې پاسورډ به له تاسو په دې موبایل کې چې دی چینج به کړئ. چې په دې زوړ موبایل کې تاسو چینج کړو نو بیا به تاسو نوی موبایل ته چې دی ور اړولی شئ. خو کله چې تاسو موبایل ځانه واغستو، نوی موبایل یې اغستو، نو زوړ موبایل چې دی دا به نه لره کوئ اول. که زوړ موبایل تاسو د ځان نه لر کوم، دا زوړ موبایل تاسو ډایرکټ نه واغستو او تاسو ته آی ډي هم یادوي. اکثر ځینې کسان ته مشکله راشي کوم آی ډي او کوم پاسورډ چې تاسو ورکړئ اکثر هغه غلطي. نو چې کله ته بیا په هغې کې کولاوئ نو ستا دغه اکاؤنټ چې دی دا نه کولاویږي. د څه له وجې نه کولاویږي چې هلته کې یا ستا پاسورډ غلط شي یا ستا آی ډي غلطوي نه راځي. بل لا چې ته پیل ته کوشش کوې نو تا ته وایي دا زوړ کوم ځای کې چې ستا د اکاؤنټ کولاوو نو هغه ځای کې ته به نوټیفیکیشن درغلی د هغه ځای کې نه ته یس کا چې ته یس کې هلته که ته ووایې چې دا زه یم نو ډایرکټ بیا ستاسو اکاؤنټ چې دا کولی شئ په فیسبوک کې دا اپشن دی. نو زوړ موبایل چې دی دا به اول نه ختموئ، اول به دې چل کوئ چې نوي موبایل ته به ټوله ډیټا ور واړوئ. نو زوړ موبایل چې دی دا به وروسته ختموئ چې تاسو ته پته ولګي زموږ د فیسبوک اکاؤنټ ور واړوئ، ټیک ټاک ور واړوئ، دغه شان دا نور اکاؤنټونه ور واړوئ نو بیا به زوړ موبایل چې دی هغه به ریسیټ کوئ او هغه به صفا کوئ. که بیا یې خرڅوئ نو تاسو خرڅولی شئ. خو د هغې نه مخکې به موبایل چې دی دا به نه ریسیټ کوئ. که ریسیټ وکړو نو ستاسو دغه ډیټا چې دا به مکمل ختم شي. نو په دې کې هر سره ریکور کېږي په دې زوړ موبایل کې. خو په نوي موبایل کې چې دی تاسو بیا اکاؤنټ چې دی دا نشئ ریکور کولی، هر یو کس دا نشي ریکور کولی. داسې کسان شته چې هغې ریکور کولی شي، لکه اوس موږ دی نو موږ هلته ریکور کولی شو. خو ځینې داسې کسان دي چې هغه دغه اکاؤنټ چې دی هغه نشي ریکور کولی. نو د هغې لپاره به داسې چل کوئ چې زوړ موبایل ستاسو سره لازمي او د هغې پاسورډ او ایمیل آی ډي چې دی دا تاسو معلوم کړئ. نو د زوړ موبایل نه تاسو نوي موبایل ته ډیټا هم وراوړی شئ. او که تصویران ور اړوئ نو په جیمیل کې د هغې نه تاسو بیک اپ هلئ چې بیک اپ یې واغستلو نو ستاسو ټول تصویران به په جیمیل کې پراته وي، دا جیمیل ته به ور وړئ. دغه شانتې که ستاسو نمبر وي د هغې بیک اپ اخیستی شئ. دا کمې طریقې چې مې ورته وویې په دې ټولو باندې زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته. په یوټیوب کې مظلوم یار اوفیشل چې یو سرچ کړو زموږ ویډیوګان باندې ته راشئ، هغه ویډیوګان تاسو کتلی شئ.